أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله، او ویل به یهودیانو چې عزیر علیه السلام زوی د الله دی. وقالت النصارى المسيح ابن الله، او ویل به نصرانیانو چې مسیح عیسی علیه السلام زوی د الله دی. ذلك قولهم بافواههم، دا وینا د دوی په خلو د دوی باندې، یعنی اس دلیل سند ور سره بنو. یضاهئون قول الذین کفروا، دوی یو شانواله کوي، مشابهت کوي قول الذین، د وینا د هغې کسانو سره کفرو چې هغې کفر کړی من قبل مخکې. قاتلهم الله، هلاک دی کی اللہ تعالی دوی لرا. انا یؤفکون، کم طرف تا دوی اڑولی روان دی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم، نیولی دی دوی اغی عالمان اخپلو لرا او پیران اخپلو لرا اربابا من دون اللہ، پا خدای سرا بغیر دا اللہ نا، ارباب واکمن اختیارمن. والمسیح ابن مریم، او نیولے دے دوی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر رب والی سرا. وما امروا الا لیعبدوا، او حکم نو کړل شوی دوی تا مگر د دې خبرې لیعبدوا اله واحدا، چې دوی د عبادت وکي داغه معبود یک یو. لا اله الا هو، نشته دے لایق د عبادت بغیر د هغه نه. سبحانه، پاک دے هغه ذات، عما د هغه سنا یشرکون، چې دوی ور سره شریکوي. یریدونا، غواړي دوی خوخوي د کافران، ایطفئوا نور الله بافواههم، چې مړ کړي دوی هغه نور د الله لرا، دین د الله لرا، بافواههم، پاغه خلو خپلو سرا، په پوکی د خلی خپل سرا، مراد تر دروغ پروپاګاندا دي. ويأبى الله، او انکار کوي الله تعالی د دوی د دې خواهش پوره کولو نه. الا ان یتم نوره، مگر د دې خبرې نه انکار نه کوي چې پوره کوي به الله تعالی نوره، د نور خپل لرا. ولو کرہ الکافرون، اگر چې بدګنی دی لره کافران. اغه شاعر وای رب چې بلکی غټ چراغ لخ تدبیرا، کچا پکړو نو سیزی بخپل گیرا. هو الذی، دا الله غزاد دے، ارسل رسوله بالهدى، چرا لګلې دے رسول خپل بالهدى، په هدایت په قرآن پاک سرا. ودین الحق، او په دین حق، دین رشتونی سرا. لیظهره علی الدین کله، د پاره د دې چې غالب کی الله تعالی دی دین حق لرا پاغی دینونو ټولو باندې. ولو کرہ المشرکون، اگر چې بدګنی دی لره مشرکان. یا ایها الذین آمنوا، اے هاغه کسانو چې ایمان مراوړې. ان کثیرا من الاحبار والرهبان، بیشک ډیر د هغه عالمانو نا او د پیرانو نا. لیأکلون اموال الناس بالباطل، خامخا خوري مالونه د خلقو په ناجایزه. ويصدون عن سبيل الله، او منا کوي خلق لره د لارې د الله نا.
والذین یکنزون الذهب والفضة او هاغ کسان چی جمع کوي هغی الذهب سرو زرو لرا والفضة او سپینو زرو لرا ولا ينفقونها في سبيل الله او نخرج کوي دی مال لرا پلار د الله کی فبشرهم پزیر ورک دویتا یا خبر ورک دویتا بعذاب علیم دا عذاب دردناک یوما پهاغ ورز یحما علیها چی گرم بکڑلیشی دغی مال لرا فی نار جہنم پور د جہنم کی فتکوا بها جباہهم پس داغلے بشی پدغی مال سرا تندید دوی و جنوبهم او اڑخون دوی و ظهورهم او شاگان دوی هذا ما کنزتم اویلکیگی بورتا چی داد ما حق مال کنزتم چی تاسو جمع کڑیو تاسو خزانہ کڑیو لانفسکم دخپلو زانون دپارا فذوقوا پس وسکی تاسو ما وبال سزا دهاغ سا کنتم تکنزون چی تاسو بجمع کولو ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا بیشکا شمار د میاشتو پنځ د الله باندې 12 شهرا 12 میاشتې دي فی کتاب الله په کتاب د الله کې پاغي لیکلي قانون د الله کې یوم خلق السماوات والارض پهاغ ورز چی پیدا کری و اللہ تعالی اسمانون لرا او زمکی لرا منها اربعت حرم وید دین سلور محترم میاشتی حرام میاشتی ذالک الدین القیم دا دے دین مضبوط یا دے دا حساب صحیح برابر فلا تظلموا فيهن انفسكم فالظلم کوي تاسو فيهن پبارد دی میاشتو کی انفسكم پزانو نخبلو وقاتل المشرکین کافتا او جنگ کوي تاسو د مشرکانو ټولو سرا یا جنگ کوي د مشرکانو سرا په هر حال کې په هر ځای کې او په هر میاش کې کما یقاتلونکم کافه لکه څرنګه چې دوی جنگ کوي ستاسو د ټولو سرا یا ستاسو سرا په هر حال هر ځای او هر وخت کې وعلموا پوه شئ ان الله مع المتقین چې بشک الله تعالی دې د متقیانو سرا انما النسیء زیادة فی الکفر بیشک تاخیر پا دی میاشتو کے بیشک عدل بدل کول دی میاشتو لرا زیادة فی الکفر دا زیادت دے سیواوال دے پا کفر کی یضل به الذین کفروا گمراہ کولے کیگی پدے سرحاغ کسان چی حقی کفر کڑے یحلونه عاما حلال گنی دوی دے میاشت لرا یو کال ويحرمونه عاما او حرام گنی دغی میاشت لرا بلکال لیواطفئو دبار ددے چی برابر کی دوی عدت ما حرم اللہ شمار دهاغی میاشتو چی حرامی کری دی یا محترم گرزولی دی اللہ تعالی فیحلوا ما حرم اللہ پس دوی حلال گنی هاغ لرا چی حرامی کری دی اللہ تعالی زین لهم سوء اعمالهم خیستکڑلے شوی دے دوی دبارا اغبد عملون دوی واللہ لا یهد القوم الكافرین واللہ تعالی ہدایت نکی قوم کافرانو تا